بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الاسم المعرب على نوعين: منصرف وهو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة. پدې فصل کې مصنف د اسم معرب تقسیم کوي په اعتبار د انصراف او عدم انصراف. چې انصراف او عدم انصراف په اعتبار سره اسم په څو قسمه ده؟ په دوه قسمه ده، یو د منصرف او بل غیر منصرف. ٹھیک شو کنه؟ منصرف تعریف هم تک مصنف کوي او د غیر منصرف تعریف هم تکي. منصرف څه ته ویل شي؟ هو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه. منصرف هغه اسم ده چې پغې کې د اسباب مناصرفنا دوه سببونه یا یو داسې سبب چې کای مقام د دوی هغه نه وي. دوه سببونه اسباب مناصرف پکې نه وي، یا یو داسې سبب چې کای مقام د دوه سببونه وي، دا هم څه وي پکې نه وي پکې. پوه نه شوې؟ منصرف څه ته ویلی شي؟ منصرف هغه اسم ده چې هغې کې دوه داسې سببونه نه وي چې هغه سبب د غیر منصرف جوړیږي، یا یو داسې سبب پکې نه وي چې هغه قایم مقام د دوه سببونو ده. ټیک ده که نه؟ پوه شوې؟ اسباب مناصرف شو در روان هم دي نه دي، نو هغو سببونو کې دوه سببونه پکې موجود دي: عدل، وصف، تانیث، معرفه او اجماع، جمع، ترکیب، الف نون زیتان، وزن فعل. دغې کې چې پکې دوه سببونه نه وي یا یو قایم مقام د دوه، تاسو به اوله کې ویلي وي چې کوم دوه سببونه، کوم یو سبب د دوه قایم مقام جوړیږي. یو خو تانیث ده چې په الف ممدوده او الف مقصوره سره وي. ټیک ده که نه؟ او دویم څه ده؟ جمع منتهى الجموع ده. جمع منتهى الجموع دا دوه شان دا قایم مقام د دوه ګرځي. پوهېږئ؟ نو تعریف یې ته څه وکړله چې هغه اسمه چې په هغې کې دوه سببونه یا یو داسې سبب چې قایم مقام د دوه وي نه وي. ټیک ده که نه؟ که چېرې دوه سببونه پکې وي یا یو سبب چې قایم مقام د دوه وي هغه پکې نو بیا به منصرف نه وي، بیا به څه وي؟ غیر منصرف به وي. پوه شویه؟ هو ٹھیک شو که نه؟ هو ما لیس فیه سببان او واحد یقوم مقامه من الاسباب تسعه کا زید. زید کې غیر منصرف د اسبابونه دوه سببونه شته، یو خو شته پکې که نه؟ څه شی دي؟ علمیت شته پکې، تعریف چې کوم ده که نه؟ پوه شوې؟ خو بل پکې نشته، دوام سبب پکې نشته ده. پوه شوې په خبرې باندې؟ ښه. او ويسمى الاسم المتمكن، و دې ته بله نومه څه اخلي؟ اسم متمکن. منصرف دویمه نومه څه ده؟ اسم متمکن. حکم یې څه ده؟ حکم یې دا ده چې په دې باندې به حرکات ثلاثه، یعنی زما فتحه کسره ټولو پیرسي. پوه شوې؟ حرکات ثلاثه درې وړه پیرسي په څه شي باندې؟ په منصرف باندې. ټیک ده که نه؟ او بل تنوین به هم پیرسي. څه به پیرسي؟ تنوین به هم پیرسي. نو حرکات ثلاثه مع التنوین درې وړه حرکتونه. ټیک ده که نه؟ حالت رفع کې، حالت نسبي او حالت جري، په درې وړو صورتونو کې به درې وړه حرکتونه پیرسي. مطلب چې زما هم پیرسي، فتحه هم پیرسي او کسره هم پیرسي او تنوین به هم پیرسي. ښه، څه به پیرسي؟ تنوین. دې بره ته وګورئ لږ. فصل الاسم المعرب على نوعين. اسم معرب په دوه قسمه ده: منصرف، یو دی کې منصرف ده، وهو ما لیس فیه سببان، دا هغه ده چې نه وي په دې کې دوه سببونه، او واحد یا یو سبب، یقوم مقامهما چې قایم مقام د دې دواړو وي، قایم مقام د دوه وي، قایم مقام د
دوی من الاسباب التسعه دی اسباب التسعه یعنی د انو اسبابنا کزید لکزید ويسمى الاسم المتمكن ودې تسویل شي اسم متمكن لانه مکه خولې شي دي اسم متمكن دویمه نومای وحكم حکم سره يدخل هنا حركات الثلاث داخلي کی په دې باندې درې وړه حرکتونه مطلب څه ته مې کنه زما فتحه او کسره ما تنوین سره تنوین دو زبر تنوین خو پیژنې کنه دو زبر دو زیرو دو پیش تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ٹھیک ده کنه او بل ده غیر منصرف شي وهما فيه سببان چې په دې کې دوه سببونه د اسباب منصرف نه یا یو کای مقام دي دووي غیر منصرف څه دی ویل شي هما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما چې په دې کې څه سببونه وي دوه سببونه د اسباب منصرف نه یا یو سبب کای مقام دي دووي ٹھیک ده کنه والاسباب التسعه واسباب التسعه شي دي کای مقام دي دوه هم ته وخلو کوم کوم دي ها اسباب التسعه کوم دي اوس اسباب دي غیر منصرف په صورت دي داس دا کوئی درې کوله به تزبان کم درې کوله دي پکې سوره درې کوله دي اسباب دي مناسب سوره دي بعض نحویان یہی چې اسباب دی مناسب صرف دوا دي بس چې اسباب مناسب صرف څه دي دوا دي بعض نحویان یہی چې اسباب مناسب نه دي بعض نحویان یې چې یولس دي مصنف د انو کولر واخستله چې خیر الامور اوسطها چې میانروي اختیار کړل شي میانروي چې دا درمیانه کول کنه چې مړ نه به 11 خلو نه به دور خلو د مینس کې برسو کو نو ور وخلو پوښ په خبره باندې نو وخلوخه ول اسباب التسعه او بل عام طور صد اسباب چې کومي کنه د تیر چې کومي دی کنه دا به امدغه نه ونه نور وخت کی اسنه همغه انو اسباب نه به نور اسباب وخت کی ٹھیک ده کنه او پمدغه انو کې به شامل وي پمدغه انو کې به وي شامل به وي ٹھیک شول او ول اسباب التسعه واسباب التسعه هي العدل عدل وصف تانيث معرفه اجماع جمع ترکیب الف نون زیدتان وزن الفعل ٹھیک شول وس غیر منصرف حکم صدا غیر منصرف الله يدخله الكسره والتنوين پدې به کسرم نه داخليږي او پدې به تنوین هم نه داخليږي منصرف حکم سووي چې حرکات ثلاثه به داخليږي او تنوین هم داخليږي غیر منصرف حکم څه شول کسره او تنوین به په نه داخليږي ټیک شول کنه اوس چې نه په داخليږي نو بیا به سوي چې دا به د جر په ځای کې مفتوح وي همیشه دا به جر په ځای کې سوي مفتوح وي همیشه پوهیږي کنه مطلب چې جر به دې تابع دي سوي نسب تابع به وي جر به تابع دي نسب وي نو همیشه به سوي مفتوح به وي ٹھیک شو کنه لکه تقول جاني احمد رايت احمد ومررت به احمد خا اي غیر منصرف بندے کسرہ ویلی نرسی و تنویل نرسی غیر منصرف بندے کسرہ و تنویل ویلی نرسی زکا چی دے فعل سره مشابهت دا غیر منصرف بندے کسرہ و تنویل ویلی نرسی زکا دے سره مشابهت دا فعل سره مشابهت دا ٹھیک دا کنا پا دو سببونو کی یا پا دو شیونو کی لکه سرنگی فعل کی دو سببونوی سرنگی یو دا چې اشتقاق من المصدر دا څه شي دا اشتقاق من المصدر دا ٹھیک ده کنه
او دویم احتیاج الى الاسم ده دویم څه ده احتیاج الى الاسم ده دا رنګ غیر منصرف د پر مې 200 سببونو ضرورت ده لکه څنګه فعل ته 200 سببونو ضرورت وي دا رنګ غیر منصرف ته مې 200 سببونو ضرورت ده 200 سببونو ضرورت ده نو فعل باندې کسره تنوین درته کنه نو په دې باندې کسره تنوین وروسي فعل پوه نه شوي غیر منصرف د فعل سره مشابهت ده لکه څنګه فعل 2 سببونو ته محتاج وي یا فعل کې 2 سببونه وي یو څه ده اشتقاق من المصدر مصدر نه وي مشتق وي پوهیږئ اسره مشتق وي ٹھیک ده کنه او دویم هغه اسم ته محتاج وي څه ته محتاج وي اسم ته محتاج وي او غیر منصرف د پر 200 سببونو ضرورت ده هغه ته 200 سببونو ضرورت ده کنه نو دوړو کې مشابهت راغله نو فعل باندې کسره تنوین درکړه نو په دې باندې کسره تنوین نه روسي وګورئ دې عبارت ته وګورئ وغیر منصرف وهم فيه سببان چې په دې کې 2 سببونه وي او واحد یو سبب وي من هذين يقوم مقامهما چې کوي مقام دي وي د دواړو وي والاسباب التسعه هو اسباب التسعه یعنی المانعه من الصرف چې دي منصرف کېدونه مانع وي هي العدل والوصف والتانيث عدل وصف تانيث معرفه اجماع جمع ترکیب او الف نون زائدتان دادي وزن الفعل وزن فعل وحكمه وحكم سره غیر منصرف هو ضمیر چا درجه ده غیر منصرف تا ستا الله يدخله الكسره چې نه به داخلي کې په غیر منصرف باندې کسره والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا ودا به جر په ځای کې څه وي مفتوح وي ٹھیک شو لکنه پوه ابدا همیشه تقول جاءني احمد رايت احمد مررت به احمد اوس مصنف کسره ویخه جره ونه وی ٹھیک ده کنه جره ونه وی ځکه چې غیر منصرف مجرور هوږي کیږي خو جره تبع شي ده نسب ده ٹھیک ده کنه پوه شو بس